السلام علیکم. ډیسپیپسیا یا بدهضمي بلا ملګرو د بلا ورځو نه غوښتنه کړې وه، خو زه پخپله د سوشل میډیا د لاسه په ټینشن کې وم او بس مزه یې نه راکوله. ډیسپیپسیا یا بدهضمي دا پخپله باندې ورونو بیماري نه ده، دا د یو بیمارۍ نښه. نو د سر درد پخپله بیماري نه ده، د وجود درد پخپله بیماري نه ده. که تاسو اوس په ځړ کې شک وشي دا لازم خبره کوي، نو الټۍ پخپله بیماري نه ده. او د هغې ثبوت دا دی چې که تاسو سوچ وکړو په حمل کې الټۍ، د قی او د چپه کې الټۍ، په پنډیسایټ کې الټۍ، مننجایټس ګردنتوړ تبه په هغې کې الټۍ، ملیریا په هغې کې الټۍ، د سر رګ چې کله وشلېږي په هغې کې الټۍ، چې کله بي پي ډېره زیاته شي په هغې کې الټۍ، چې کله سړی په سر باندې ګوزار وخوري په هغې کې الټۍ، چې کله سړی دوا نه ورته ریاکشن وکړي په هغې کې الټۍ، او داسې بلا څیزونه که زه پسې ځم نو بیا دا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. خو مطلب مې دا دی چې الټۍ په خپله بیماري نه ده، ته به د هغه څیز علاج کوې. هم په دغه طریقه باندې ډیسپیپسیا یا بدهضمي په خپله بیماري نه ده، بلکې دا په سیسټم کې دننه څه خرابي وي، هغه د نرو سیسټم یا ای ان اس ورته ویل کېږي، او سنټرل نرو سیسټم د سیګنل چې کوم کمیونیکیشن هغه خپل منځ کې ګډوډ وي، ورته ویل کېږي فنکشنل ډیسپیپسیا. لږ ساعت به کنې که نه. د بدهضمۍ دوه وجې دي، یو ته ویل کېږي فنکشنل ډیسپیپسیا، دا د ټولو نه زیاته عامه ده. فنکشنل ډیسپیپسیا هغه ډیسپیپسیا ته ویل کېږي، هغه بدهضمۍ ته ویل کېږي چې دا سیسټم چې کوم دی لکه ستا د خوراک نالۍ دا صحتمند دی، ستا معده دا صحتمند دی، او ستا کولمې دا صحتمند وي، او د هغې باوجود هم ستا باندې خوراک بوج کېږي. ته چې خوراک وکړې ته ورسره ډرقي ډېر زیات کوي، یا در باندې معدې درد راځي، د خوراک د نالۍ دې ټوله سوځي، او الټۍ هم ورسره بعضې وخت کېږي، خوراک معمولي خوراک هم په تا باندې بوج کېږي، او ستا دا سیسټم چې دی دا مکمل نارمل وي. دې ته ویل کېږي فنکشنل ډیسپیپسیا. فنکشنل ډیسپیپسیا په څه وجه باندې کېږي؟ ساده الفاظو کې زمونږ د دماغو بره دی دې ځای کې دا خو ما معده ساده کړې، بورډ ډېر رپورټ دی، په دې ځای کې دی سنټرل نرو سیسټم، هغې ته چې ویل کېږي چې مرکزي اعصابي نظام. نو څنګه چې موږ سره بیا په دې منځ کې دی د کولمو په دې منځ کې او د معدې کې دې ته ویل کېږي انټریک نرو سیسټم. دې ځان سره زمونږ معده او کولمې د دې کنټرول کې دي. زه به ساده الفاظو کې تاسو پوه کړم، لکه څنګه چې د ډیویژن په سطح باندې کمشنر وي، د ضلعې په سطح ډیپټي کمشنر وي، او د تحصیل په سطح باندې اسسټنټ کمشنر وي. نو دا کولمې او د معدې دا زمونږ د اسسټنټ کمشنر د ای ان اس د کنټرول لاندې دي، او دا په رابطه کې د سنټرل نرو سیسټم ته اسسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر یا کمشنر دا ټوټل خپل منځ کې د دې یو بل سره کمیونیکیشن وي. نو چې کله په دې رابطه کې او د دې منځ کې کوم روابط دي په دې کې خلل راشي، په دې کې سیګنل ګډوډ شي، نو ډیسپیپسیا یا بدهضمي پیدا کېږي. دغه څنګه پیدا کېږي؟ د معدې درې حصې دي، یو ته ویل کېږي پنډس، یو ته ویل کېږي انټرم، او د بل ته ویل کېږي پایلورس. چې کله موږ خوراک وکړو نو دا د پنډس ته راشي، په دې ځای کې دا جمع شي، بیا د کرش کېدو دپاره همدغه خوراک د انټرم ته راشي، دا یې دې ته راپاس کړي، او د انټرم چې کله شن یا هضمه د دې مواري ده هغه ته وکړي، د مکمل اسان کړي کولمو دپاره، نو بیا د پایلورس له ورکړي. په فنکشنل ډیسپیپسیا کې څه وشي چې دا څیزونه په دې ځای کې دا کوم نروز لګېدلي دي، یا خو دا حساس شي ډېر زیاته، لکه څنګه چې د انسان تش میتیازې سوځي، نو تاسو به کتلي وي چې د انسان دونه تش میتیازې نه وي ورغلي، خو هغه وي زما مثانه ډکه شوې، د هغې چل دا وي، د هغې شاته راز دا وي، بکټریا وي، یا د ده نه په تشو میتیازو کې کومه اینه ځي، یا د ده نه په تشو میتیازو کې کومه نو ځي، یا د ده په تشو میتیازو کې کوم جراثیم وځي، یا د ده په تشو میتیازو کې د بکټریا کوم زهر وځي ټاکسین. نو هغه دا مثانه چې د انسان کومې وي دا هغه څیزونو سره نه مني، لکه بره فرض کړه کې ګردې پرتې دي، او دغه لاندې مثانه ده، او دا د تشو میتیازو نلکه ده، نو په دې ځای کې میتیازې جمع کېږي. نو چې کله د انسان په دې ځینو کې زخم وي د ګردو مردو کې، او یا خاص کر سیسټایټس وي، نو دا څیزونه معمولي تشو میتیازې بدل ورغوي، دا وګینې زه ټاپ وچوم، نو دا به لاړ شي که خلک تشو میتیازې به وکړي، اگر چې هغه به 4-5 ساعت کې یا بنئ، او هو همدغه شانتې چې کله فنکشنل ډیسپیپسیا وي، نو په دې ځای کې معمولي غوندې خوراک وي، خو حاضر وخت تاسو د فنکشنل ډیسپیپسیا چې د کومې تعلق دی د سافټویر سره، چې کله سافټویر کې مسله راشي نو معمولي خوراک وي، خو دې ځای کې دا غلط سیګنل بره دماغ ولور کې چې بس ما باندې خو د خوراک بوج لوټ شو را باندې، یا خوراک معمولي نه وي، د دې ځای نه مطلب دا نارمل سیګنل پاس کېږي، خو چې د دې ځای نه بره کوم سیګنل پاس کېږي سنټرل نرو سیسټم په دې لارې کې خرابي وي، او هلته سنټرل نرو سیسټم هغه معمولي غوندې اطلاع هغه سیګنل چې د دې ځای نه کوم برځي، تاسو ته ما وویل چې د دې خپل منځ کې کمیونیکیشن دی، انټریک نرو سیسټم، ویګس نرو پکې دی، دا یو غټ نرو دی، د کرینیل نرو دی، دماغ نه راکوز شوی دی، او سنټرل نرو سیسټم د دې اسسټنټ کمشنر او د کمشنر د دې منځ کې د دې چې کوم روابط دي دا خپل منځ کې ګډوډ شي، نو بیا انسان د دې کې معده ډکه نه وي، خو دا وایي زما معده ډکه ده. بیا ګیسټریک موټیلیټي د دې دویمه یو وجه ده. ګیسټریک موټیلیټي داسې وي چې کله د پنډس ته خوراک راشي او دا مناسب خوراک ځان سره نارمل صحتمند انسان جمع کړي، دا د انټرم ته د ډایجېشن دپاره یا د کرشن دپاره راولېږي، چې کله دی کرش کړي نو بیا دا د پایلورس ته راولېږي. په دې ګیسټریک موټیلیټي کې دا څیز چې دا څیز هم په مومنټ کې سلو وي، دا څیز هم په مومنټ کې سلو وي، او دا څیز هم په مومنټ کې سلو وي. نو چې کله د دې معدې دا یو خاص د ویو په شکل کې دا خوراک ازموي، لکه څنګه چې د کولمې لاندې ورته ویل کېږي، زه به لاندې د کولمو مثال تاسو له درکړم چې د کولمې لکه د ویو په شکل باندې دا خوراک مخکې وړي، په دغه طریقه باندې هغې ته ویل کېږي پیرسټالسیس مومنټ، په دغه طریقه دا خوراک وړي، او مطلب نړۍ رواني او په مزه باندې دا بندېږي. نو د معدې د سپیډ چې کوم دی دا انتهایی کم وي، چې کله د معدې سپیډ انتهایی کم وي نو که انسان معمولي غوندې خوراک هم وکړي نو په هغه باندې دغه معده باندې بوج راشي، هغه یاره ما سهار خوراک کړی اوس مې مړه ته نه کېږي، یا مې غرمه خوراک کړی ماښامه پورې را باندې بوج وي. بیا په دې کې چې دویمه کومه ده نو هغې ته ویل کېږي ارګینیک ډیسپیپسیا.
دا خو د فنکشنل ډسکریپسیا خبره وشوله چې ستا عصبي نظام یا چې کوم ستا سافټویر د په هغې کې مسله ده. کلیر کټ خبره دا ده. بیا یو د ارګانیک ډسکریپسیا. ارګانیک کې به ویل کېږي دې شي ته ویل کېږي ارګن. زمونږ هر یو شی چې دی په وجود کې لکه لیور دی، نه دا یو ارګن دی، ګردې دی دا یو ارګن دی، زړه دی دا یو ارګن دی، نو دې ته میډیکل ساینس نوم ورکړی ارګانیک ډسکریپسیا. ارګانیک کې به څه وي چې په دې فنکشن کې به ستا موبایل روغ وي، خو ستا او د ټاور منځ کې چې کومې رابطې دي هغه به ګډې وډې وي. او په ارګانیک کې به ستا په موبایل کې داسې کې مقامي مسله وي. ارګانیک ډسکریپسیا کې ستا ارګن چې کوم دی معده مسله په دې کې، بیا په دې کې مسله په څه وجه باندې وي چې یو ته ویل کېږي ګیسټرایټس. ګیسټرایټس کې داسې کار وشي کوم سړی چې ډسپرین بروپین پانسټان دا ګولۍ ډېرې خوري، نو دا عموما په معده کې اسیډیټي تیزابیت ډېر سیوا کوي. او یو خاص څیز دی چې هغې ته ویل کېږي پروسټاګلینډین، دا هغه کوم او چې کله هغه په وجود کې کم شي هغه د دې معدې دفاعي لیر، زموږ د دې معدې د پاسه دې ځای کې یو لیر چړاو دی او د دې مثال دی د پینټ. لکه څنګه چې موږ یو سایکل لا یا موټرسایکل لا یا دیوال له پینټ ورکو، نو اوسپنه هغه پینټ موږ له د زنګ نه ساتي او دیوال چې دی دا موږ له د اوبو نه ساتي. نو د فرض کړه یو اوسپنه یو ځای کې دا پینټ لرې شي، نو هغه اوسپنه به لاندې زنګ وهي. نو په دغه طریقه باندې ډسپرین بروپین پانسټان دا ګولۍ چې کله موږ استعمالو، سګرټ څوک ډېر زیات څکي، شراب څوک څکي، نو دې کې اسیډیټي تیزابیت سیوا کېږي. یا څوک د غوسه ډېره زیاته کوي، انکزایټي ښکار وي، د دې به تیزابیت سازېږي. او چې د دې تیزابیت سازېږي نو د هغې دپاره د معدې د حفاظتي لیر چې کوم دی، نو چې کله ته ډسپرین بروپین پانسټان ګولۍ خوري، نو په دې ځای کې ستا پروسټاګلینډین دا یو میټیریل سازي چې هغه د دې حفاظتي لیر د دې ریپیر کوي، دا بار بار جوړوي. او چې کله ته ډسپرین بروپین پانسټان خوري، نو هغه د دې لپاره چې کوم مواد پکار دي پروسټاګلینډین په وجود کې د هغې کمی راځي. او چې کله د هغې کمی راځي، نو دا حفاظتي دیوال یا دا کوټینګ دا به کمزوری کېږي. چې کله دا کمزوری شي، دا کټ شي او لاندې چې د معدې کوم دیوال دی، فرض کړه مطلب دیوال دی تا د هغې دپاره پینټ چاړو کړی او هغه پینټ خراب شو، نو لاندې به دیوال ښکاره کېږي. یا اوسپنه راته د هغې دپاره پینټ چاړو کړی او هغه پینټ تا لرې کړو، نو هغه اوسپنه به زنګ ته ښکاره کېږي. نو په دغه طریقه باندې تیزاب چې کوم دي دا داسې ګډوډ کړي، او چې داسې کله ګډوډ شي یا خو د تیزابو مقدار ډېر زیات شي د خوراکونو په وجه باندې، او یا د پروسټاګلینډین بروپین پانسټان ډسپرین دا ګولۍ ورته دا لیر کمزوری کړي، یا دا ډېر زیات زورور شي یا ورته دا ډېر زیات کمزوری شي، دا کټ کېږي. او چې دا کله کټ شي، نو دې ځای کې ورته ویل کېږي پیپټیک السر ډیزیز. دا هم کولی شي چې بیا ډاکټران کله وچېرې ستا په معده کې زخم دی. او بیا ګیسټرایټس هم کولی شي چېرې دا معده سراسر چې کوم دی دا سوزش وکړي. سوزش به زه تاسو ته په ساده الفاظو کې وایم چې موږ څنګه د ګوتو دا جوړ زموږ درد وکړي وپړسېږي که خل مو کړی، نو په هغه جوړ کې ظاهره سنې خو که هغې له ګوتې وروړې نو هغه خوږېږي. په انګلیش کې ورته ویل کېږي انفلیمیشن. خو څوک که زه وایم چېرې یو عام انسان هم په دې باندې پوه شي، لکه څنګه چې زموږ په یو جوړ کې برېښ راشي او موږ ویل که دا جوړ پړسېدلی دی، نو هغه شکل ته ویل کېږي ګیسټرایټس. د سلامته معده دا دیوال دا داسې وپړسېږي لکه څنګه چې زموږ په یو جوړ کې درد راشي. په پیپټیک السر ډیزیز کې څه وشي چې په دې کې یو ځای زخمي شي ډېر زیات، لږ معمولي غوندې د خپل حد نه سیوا 8 mm 4 mm 5 mm 6 mm دونه ځای ځان سره کټ کړي، دا حفاظتي لیر مکمل ختم شي. او ډېر ځای چې د معدې دا دیوال دا کومه اوسپنه چې لاندې یا کوم دیوال چې لاندې دی دا پینټ لرې شي، او هغه ډېر ځای دا تیزاب ورته شي. او هغه تیزاب د هغه څیز ته چې کله تیزاب لګېږي، دا تیزاب د معدې چې کوم خپل اکسیل دی که دا چېرته موږ راوالو او د لاس د پاسه واچو، نو دا په اورجنل شکل کې نو دا لاس سیزي دومره خطرناک وي. دا خو دا میوکوزا لیر چې کوم دی دا د دې د حفاظت لپاره الله تعالی پیدا کړی. نو یا خو موږ سره پیپټیک السر ډیزیز دا وکړي. پیپټیک السر ډیزیز چې وکړي نو په هغې کې هم تا باندې معمولي غوندې خوراک به تا باندې بوج کېږي، درد به در باندې راولي او سوځي به د معده ډېره زیاته. د دې نه علاوه تاسو ته ما ګیسټرایټس هم یاد کړو چې په ګیسټرایټس کې دا مکمل معده چې کومه ده، لکه څنګه چې زموږ یو جوړ تاسو له ما مثال درکړو چېرې په دې کې برېښ راشي او هغه جوړ کې سوزش وشي او ګرم شي، هم په دغه طریقه باندې دا معده چې کومه ده دا سوزش ده شي، دا وپړسېږي. چې وپړسېږي دا دیوالونه، نو که بیا ته خوراک کوې نو معمولي غوندې خوراک لکه څنګه چې زموږ جوړ بیا معمولي غوندې ګوتې هم نشي برداشت کولی، په دغه طریقه بیا دا معمولي غوندې خوراک هم نشي برداشت کولی. او درېیم نمبر دی ګیسټرو اسوفیګس ریفلیکس ډیزیز. زمونږ دې ځای کې د خوراک نالۍ چې کومه راکوزه شوې ده، نو په دې ځای کې ورته لاندې الله تعالی یو سپینکټر لګولی. سپینکټر داسې یو څیز وي، یو وال وي یو سپینکټر وي. سپینکټر داسې یو څیز وي چې کوم ځای کې زموږ رګونو کوزې په ځای باندې چې کوم وینز واپس راغلي په هغې کې وال لګېدلی. تاسو به اکثر اورېدلي چې د زړه وال یې کمزوری دی. د وال داسې کار وي لکه دا د یو تنبې ورچې وي، د یو طرف بندېږي د بل طرف یې نشي کولاولی. نو چې کومه اینه یو طرف ته واوړي نو واپس د هغه اینه شاته نشي راتللی. او سپینکټر داسې یو څیز وي په دې باندې چې د کوم طرف نه فورس اپلای کېږي لکه د دوو تنبو ورچې، که ته ولې هغه طرف ته دې کور کړې که ته ولې دې طرف ته دې کور کړې. نو په ګیسټرو اسوفیګس ریفلیکس ډیزیز په دې کې داسې وشي، ګیسټرو دې ځای نه راغیستی دی، اسوفیګس دې ځای نه راغیستی، ریفلیکس مطلب دا چې په دې باندې دې طرفه پریشر شي. نو چې کله دې ځای کې دا مسله چاته پیدا شي، نو د دې د دې ځای کې چې کوم وال لګېدلی دا د دوو تنبو د ور په شانتې دی. چې کله موږ خوراک کوو نو دا خوراک د هغه مخې پورس پسې ولي دا خوراک لاندې راشي، خو کله د دې طرفه پورس چې واشي نو دا تیزابیت او دا خوراک بیا بره ځي. نو تیزابیت عمر لا دا وال کمزوری شي په دې منځ کې، او چې دا وال کمزوری شي نو بره تیزابیت د خوراک د نالۍ چې کله انسان خوراک وکړي نو هغوی راز ما د سلامت سینه مې ودرکړي، د خوراک د نالۍ مې ټوله درکړي. دغه عموما کېږي د ګیسټرو اسوفیګس ریفلیکس ډیزیز یا ګرډ دا ورته ویل کېږي. دا په دغه وجه باندې کېږي. نو اوس ډسپیپسیا څه شی شو چې کوم سړی په خپلو خوراکونو کې مرچکي مسالې پیپسین مپسین دا ډېر زیات استعمالوي، نو هغه ته به هم ډسپیپسیا کېږي د خوراکونو په وجه باندې. خو د فنکشنل ډسپیپسیا دا ډېره زیاته ده په مقابله د ارګانیک ډسپیپسیا کې. د فنکشنل چې کوم دی د دې علاج لږ معمولي غوندې اوږد دی، زه به دا ووایم. او په ارګانیک کې به تا له ډاکټر ګوري چې په دې کې وجه څه ده. په ارګانیک کې به تا ته څه وکړي، په پاکستان کې د دې لپاره یو ټیسټ کېږي د فنکشنل لپاره، خو هغه په پاکستان کې زما چې څونه پورې خیال دی هغه نشته، هغې ته ویل کېږي EGG
د دې معدې د پاسه لکه څنګه چې ای سی جی ده د دې معدې د پاسه په خالي معده باندې په نهر باندې د معدې د پاسه لکه د ای سی جی په شان په دې باندې کلیپونه ولګي هلته خپل ماشین ته ګوري چې د خپل معدې موومېنټ چې کوم دی دا په څنګه طریقه دی سلو دی تیز دی نارمل دی ای جی جي خو په پاکستان کې دا نشته نو ډاکټران په پاکستان کې څه وکړي ډاکټران په پاکستان کې په پېښور کې خصوصا تا ته به انډوسکوپي وکړي انډوسکوپي کې به تا ته ووایي چې ستا په معده کې یا پیپټیک السر ډیزیز دی تا ته او یا تا ته ګسټرایټس دی او یا تا ته ایچ پایلوري انفیکشن دی د هغې دپاره به تا ته د ډکومیټیازو ایچ پایلوري سټول ټیسټ فار ایچ پایلوري هغه به وکړي نو چې کله دا څیزونه ستا کلیر راشي نو ډاکټران به دا فیصله وکړي چې دا څیزونه نارمل راغلی دا کوم چې د ارګانیک ډسپیپسیا کاز دي دا عموما دی چې دا ښکاري به تا ته دا چینجز نو دوی بیا ورته پته ولګي چې مطلب دا څیزونه صفا دي نو غلا فنکشنل ډسپیپسیا کې د سنټرل نرو سیستم او د انټریک نرو سیستم د اي سي او د ډیپټي کمشنر د یمنس کې کومه رابطه ده نو مسله په دغه کې ده نو بیا تاسو ډاکټران په عقل باندې تاسو چې تاسو فنکشن ډاکټران خو دا ویني تعالی دا وایي درکې خو دغه ته به ویل کېږي فنکشنل ډسپیپسیا چې کله تاسو انډوسکوپي نارمل رااله ستاسو ایچ پایلوري ټیسټ نارمل راغی نو پوه شئ چې خو زه ډېر زیات سټرس ته ورمخامخ کړم د انګزایټي ښکاري ما او یا بیا ماته فنکشنل ډسپیپسیا ده نو ډسپیپسیا چې ده فاینل خبره ده په خپله باندې بیماري نه ده ورونو دا به ستا یا فنکشنل وي یا به ارګانیک وي په فنکشنل کې به ستا د دماغ او د دې ګټ برین اکسس ورته ویل کېږي د دې به خپل منځ کې چې کومې سیګنلې راځي په هغې کې فرق وي او په ارګانیک کې به ستا په ارګن کې فرق وي نو تاسو چې کله هم تاسو دا مسله وه په خپل خوراک کې اعتدال کوئ لږ لږ خوراک کوئ خیر د لږ شانتې زر زر کوئ معده ډېره مه ډکوئ چې کله خوراک کوئ نو لږه شانتې چې حلقه نور پسې بیا کوئ پیپسیانو نه د سګرټ نه سګرټ پکې زما نه هېر شو هغه هم پکې د فنکشنل یا ارګانیک دا دواړه په یو طریقه کې کله فنکشنل کې او کله ارګانیک کې خو بیا ویډیو ګدي نو الله تعالی مو د هر یو کاغه ډسپیپسیا ده او کاغه بل څه مسله ده الله تعالی مو دا غن اوساته خو د ټول نه بهترین د ډسپیپسیا چې کوم علاج دی نو تاسو چې کله هم دوی کوئ نو بیا وروسته احتیاط ډېر زیات کوئ چې په خپل خوراکونو کې مرچکي مسالم څیزونه ستاسو وجود معده نشي برداشت کولی هضمولو کې ګران وي د هغې نه ځان ساتئ تیزابیت یا دباو دې له ځان نور کوئ د دې نه خپله معده بچ وساتئ چېرته چې هم یې الله تعالی مو راته روغ جوړه خوشحاله لره ما هم په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بل اصلاحي پروګرام پورې درنه اجازت غواړم د الله په امان